أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. مخکې آیاتونو کې د بني اسرائیلو د مشرانو بد خصلتونه ذکر کول، ورپسې بیا چې کوم داغه وخت کې موجوده خلکو داغي بد خصلتونه الله رب العزت دا فرمایل چې تاسو د دینا دا تمس چې ساتي چې دی به ایمان راوړي، نو دی ایمان نه راوړي په دې کې خدا سے بد خصلتونه دي. دی دا الله کلام اوري او پای کې تحریف کوي، دویم منافقت کوي، نو دلته کې داغي تذکرہ ده. ورپسې دی امیان دی خپل خواهش پس روان دي، نو د هغې خبره رستو راځي. ورپسې به دا ذکر کوي چې دی کتاب په خپل لاسونو باندې لیکي او قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، نو وی کم چې مشران دی پوه دي د دنیا په دې قصو باندې پوهیږي، ناغي وی اتحدثونهم آیا تاسو خبر ورکوي د مؤمنانو لا بما فتح الله علیکم پاغه سبانه چې الله کولاو کړلی پتاسو الله تاسو ته خودلی لیحاجوکم بین ربکم، نو دی با غالب شي پتا سبانه په دلیل سرا ستاسو در رب پنیز افلا تعقلون آیت تاسو دا عقل نو ولی کارنا لئی. ابتدا کې هم دغه روایت تیر شو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ الْدَوِيلُ خپل شیطانانو سره جدا شي، خپلو شیطانانو خواته لاړ شي، نو هغوی دغه د منافقت خبره هلته کې معدل تکیم ده. هغه خبره شي وه اذا خلو الی شیاطینهم، کله چې لاړ شي د خپلو شیطانانو سره، الی په معنی د مع باندې هلته کې موږ دا ویلو. دویم که الی په خپله معنی باندې شي، نو خلا و معنی د تلو باندې الګه وو. مونږ ویلو اذا خلو الى شیاطین، اذا مزو الى شیاطینهم، کله چې دی لاړ شي د خپلو شیطانانو خواته، نو اذا خلا بعضهم الى بعض، کله چې لاړ شي بعضی د دی بعضو ته، قالو نوی آغا مشران یا تحدثونهم آیا تاسو بیانوی پا دی مومنانو، آیا تاسو خبر ورکوی دی مومنانو لرا بما فتح اللہ علیکم پا آغا سچ اللہ کو لاو کرلی پتاسو لیحاجوکم بیند ربکم، نو دی با غالب شي پتاسو باندې دغه استاسو په دغه خبرو عند ربکم ستاسو در رب پنیز افلا تعقلون آیا تاسو دا عقل نکار نالی. یو مطلب دا عند ربکم ستاسو در رب پنیز بانے قیامت پورز بانے، یا عند ربکم عند کتاب ربکم ستاسو در رب دا کتاب پا مخ کی تاسو با مغلوب شئی، آغا تاسو با ضرور شئی. دیکھے چکم یهودیان داسو سادگان اندکیو،
ناغه چې کله مسلمانانو سره بکیناستو وي موږ ایمان راوړل او دا موږ ایمان ذکر راوړل چې زمونږ په کتاب کې لیکلی چې دا پیغمبر چې نو دا حق دی دا پیغمبر برازي او د بعضی صفاتونه دې ذکر کړلی دا خبره چې به وکړي نو مسلمانان خو په خپل خبره باندې خکلک شو چې لکه دا په تورات کې هم دې خبرې دا سړی کوي دی وایي زموږ په تورات کې څه خبرې دي نو دلته چې ولاړو ښه نو هلته کې مشران ورته لکه دا څه کوي تاسو چې هغې ته دا وایي چې زموږ په کتاب کې داسې دي نو سبا قیامت په ورځ باندې یا ستاسو د کتاب ستاسو د رب د کتاب په مخ کې تاسو خو مغلوب بشئ هغه به ته چې زموږ په مخ کې ویلي ویسې بیا به څه جواب ورکوئ بیا به سره جوابي دې خبرې مه کوئ د هغې د تایید خبرې خپل هغې ته مه کوئ خپل منځ کې که څه کوئ خو د هغې په مخ کې داسې مه وایئ مخکې ویلي مو دا رستو را روان دي د رستو راځي چې د یهودیانو د نصرانیانو دی به خبر ورکاو د مکې مشرکانو له د هغې نه به خبر طلب کوم چې لکه هغه پیغمبر پیدا کېدو ستاسو په دې مکه کې به پیدا کیږي نو چې هغه پیدا شوی دی که نه پیدا شوی هغه به دلته کې پیدا کیږي او بیا به د دې ځای نه هجرت کوي زیبا مدینې ته به ځي دا خبره د کتابونو کې مخکینی کتابونو کې دا موجوده وي نو دی چې به کله د دې کافرانو نه تنګ راغله د خپلو علاقې د کافرانو نه نو دی به بیا هلته کې دعاګانې هم کولې الله دې سره هغه راولي نو پیغمبر چې راشي چې موږ سره ملګري شو موږ ستاسو خوښ شو بیا خو دی به دا خبرې کولې نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو دې انکار شروع کو نو بیا دا بعضې خبرې خو هلته کې هغو ته خو معلومې وې نورو ته که نو دی به یاد که زموږ په کتاب کې هم دې خبرې شتي د دې پیغمبر د حقانیت خبره شته د دې مسلې خبره پکې شته د کعبې ته د بدلېدو خبره پکې شته وغیره وغیره دا خبرې به کولې نو مشران به بیا دې کشرانو ته قارېدو زمونږ په دې خلکو کې هم دا بعضې خبرې د هغې نشتي هلکه ته نه خبر نیم خبر ښه دی ښه نیم خبر ځنګل دی پته یې نه لګي پته یې نه لګي خو تا ته یې نه لګي هلته کې دا قصه به نه وي ښه وی ځان مه خبره که نه خبر نو یو ګناه دی او چې خبر شوې او بیا پې عمل نه کوې نو دوه ګناهونه دي دا د خلکو خبرې دي دا د خلکو دلیلونه دي نو زده کوم ښه کتابونه نه زده کوې وی عمل پې نشم کولی او اوس نیم خبر جو ښه ده او بیا خبر شم او بیا پې نه کوم بیا به راته ډبل ګناه میلاوي دا د خلکو د علم نه د قرآن د زده کولو نه منع کوونکی شی دی دی د دې نه منع کوي یوه ښځه وه قرآن یې وي د خاوند نه وي خاوند ورته ترجمه شروع کړه وی چې کله سورت نور شروع کا او سزا ته ورسېدو چې هغه خبره ورته د ستر او د پردې وکړه هغه پکې راغله هغه کوله هغه قرآن برکو وی نه دا ما نه دی پکار دا قرآن مې نه دی پکار په دا خو سړی کور کې بندوي ښځې په کور کې بندوي دا قرآن خو خلک د خلکو د زیست روزګار نه د غم او د ښادۍ نه او د اتلو راتلو نه او د دې نه بندوي زه نه وایم دا هغه ووایه عمل نه کې هغه ګناه دی سړی به توبه وباسي خو وی وایه چې خبر خوشی که نه او نه داسې قرآن داسې کتاب زه وایم نه چې هغې کې داسې خبري هغه ما په چار دیوارۍ کې بندوي هغه ما د خلکو د ملاقات نه بندوي دا قصې
دا دا قرآن کریم د نزد کولو د پاره د شیطان سره ډیر شی حربي دي. یو پکې دا از د کوم زکه نه که از د میکړو او بیا په عمل نکوم بیا ډبل ګناه ملاويږي. او چې نیمه خبر خده وې نیمه خبر زنګل لوي دا خلکو مشوره کړل نیمه خبر زنګل تاسو کې نیمه خبر سو د سو نیمه خبر نو ته دلته انسان ته خو بوې او الته د الله سره دا نه چلیږي. الله رب العزت قیامت کې تپوس بکئی نو دا تپوس بکیږي عقل می در کړو پوها می در کړو علم می در کړو څومره عمل دې پکړل یہ تپوس بکیږي. یو سړی چې دا پیژني چې دا ډوړې څنګه خوراک غواړي یو سړی په دې باندې پوهیږي په ښه او بد باندې پوهیږي. سړی ژوند کې ناسو نو هغه د یو ډول نه هغه غنم راغست نه خپل ډول ته اچول کوم ژوند چې هغه استل واغې ته اچول هغه وی سړی پیراغه ودا سکے و بس خو نه پوهه منه پوهېږم کړ نه چې نه پوهې نو دغه نه راغله دی بل تا چوا بیا او ته ما د بربرو کیسو و د بربرو غو نه ما او لیوانای دومره لیوانای هم نه ما نو دې پوهیږي په دغه باندې پوهیږي په سود او په زیان باندې پوهیږي او چې کله دې بل طرف ته کې نو نه مخبرو چې کله یو سړی زموږ خلک په بل لحاظ سره وای هر یو کمپنی چې هغه ته هغه کې جاب کې خلک وای پلان کې جاین کو هغه چې ته وکې نو ته اوس د دې محکمه د دې کمپنی د دغه سچې دي اب ټول ته په خپل باندې معلومه اوس نو چې کله ته دغه کمپنی ته ورننه وته پاره کې تم ملازم شوې وسبت داغي اصول داغي قوانین دا به ته خپل عزت کې دا نه ته د بالد کې اوس ویل کېږي ته بدیش چل کې او د چل باندې کې او دا به کې واه به کې دا باندې کې او دا باندې کې نه حال د استلاړې بس حال د دسخط وګوس چل شو ما چارج مو واغست دی چارج دی واغست نو اوس به دې باندې عمل کې او دې کم قوانین دي هغه باندې عمل کې هغه نه بزان خبره تا به پر څوک باندې راځي چې استاد دا سبق وتوي سبق تا چې مخکې کم سویل هغه کې هغه تذکری شوی دي نو دلته کې دی دا وي هغه مو آی ګوره ښا کو دی وي نو ثواب تو چې یا الله زما په مخ کې ویلو چې دا پیغمبر حق دی نو بیا به باندې راګدي کنه افلا تعقلون آیات د عقل نو لیکارنا علی اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. نو الله دا غي جواب کوي آیا دا خلق نه پويږي اولا يعلمون آیا دا خلق پويږي نه پس باندې په دې خبره باندې ان الله يعلم يقينا الله پويږي ما يسرون وما يعلنون په هغه سوچ داخله کې پټي او په هغه سوچ داخله کې ښکارا کوي کوین هم په الله پويږي کنه وین هم په الله پويږي دا خبره دې نه معلومه او نه الله نه سپټ پناشته سو دغه پسړه کې هوته په دې باندې پوه ہے نن سبا چې سمرا کې سنري هم دغه سيدي هر سړی ته معلومه ده پسړه کې چې دا کیس چې ما کم شروع کړل دا صحیح دی که غلط دی پتہ دا وتا لیکن سکی وینا زپ حقم هر یو سړی بوئی زپ حقم هغه د پاره به گواهان و پیش کړي دلایل و پیش کړي چې کله چا سره کینی وینا زما ته پته ده خو دا خو چاته ویلې نشم کنه دا چاته ویلې نشم چې کویما جو صبره باندې الټه کیږي الټا گواهی را باندې کوي نو مخکې هغه ته نشو ویلې کنه او نه چې پزړه کې ستاسو د خبره ټک شته چې الله
چې دا خبره داسې نه ده، خو څه چلو کو اوس پښتونولي ده که نه، څه چلو کو تربګني ده که نه. کله پښتونولي به یو، کله به تربګني، او کله به صحیح، کله به صحیح دی لګیا. ورنه خلکو ته اوس کمزور ښکارېږم، نو دا کیس به کوم، نو ځانم خراب کی، بلم خراب کی. نو الله دغه وایي ان الله یعلم، او ستا په ذهن کې دا خبره نشتی چې الله پوهېږي په هغه څه باندې چې دا خلک یې پټوي او چې دا خلک یې ښکاره کوي. په پټه باندې هم الله پوهېږي، نو په ښکاره باندې هم پوهېږي. ومنهم امیون، بعض د دې خلکو نه امیان دي لا یعلمون الکتاب، نه پوهېږي په کتاب باندې، لا مانی مگر د خپل خواهش خبرې کوي. وانهم لا یظنون، نه دي مگر اټکل مار دي، دی اټکل پسې روان دي، په توک پسې روان دي، په ځوان پسې روان دي، ګمان پسې روان دي، ګمان چلوونکي دي. نو چې کم چې جاهلان خلق دي، امیان دي، نو زمونږ د زمانه کې چې ګوري نو څومره خلق دي. په دې یو کلی کې ګوره، په محله کې ګوره، په کور کې ګوره، څومره خلکو له پکې قرآن ورزي او څومره نه ورزي، نو پته به ولګي. از اعداد و شمار په لحاظ سره په یو محله کې وګوره، جماعت کې وګوره، په کور کې وګوره، کور کې دننه چې څومره افراد دي، په دې کې پلار دی، مور ده، ورونه دي، خویاندې دي، څه دي څه دي، دې ټوله کې سوچ کا، فکر وکړه. په دې کې قرآن کریم چا ویلی او چا نه دی ویلی، قرآن کریم چاله ورزي چاله نه ورزي، پته به ولګي. موږ هم دا ټول دغسې یو، ټول امیان خلک دي، د قرآن کریم نه، د خپل دین نه ناخبره خلک دي. نو څه چل کوي چې دین نه ناخبر دي، جو چې کم ځان دیندار ګڼي، نو چا پسې روان دي، یو پلار پسې روان دي، نیکه پسې روان دي، او چې څوک څه ویني هغه پسې روان دي. یو سړی راغلی دلته کې مونځ کوي، بل سړي ولیدو، لکه زموږ دا واړه چې څنګه دي، نه به تا ته ګوري، تی چل کې لاس یې منامه ایښودی دی، یا به نامه ایښودي، ته غوږونو ته لاس کوې جو هغه لاس کوي، تا یې لاس تړلی جو هغه لاس تړلی، ته ښکته کېږې جو هغه ښکته کېږي، تا ته ګوري هغه ښکته کېږي، نو تا ته به پکې ګوري، سر به پکې راوګرځي تا ته، نو هغه ستا تقلید کوي لګیا دی دغه شان. نو دغسې زموږ دا خلک هم داسې دي. ښه په دې جماعت کې خلک وګوري، په امام چې کله خطبې ته کښېني دی به لاس چوت کي، ولې هلته یې بل چوچت کړي وو، بل څه هلکه ته خو دغه یو ګورې، خو دا په سوونو نه ګورې. جو ثابت جماعت کې دغه یو تن دغه کسب کوي او تا اوس رمغه شروع کو، دا نور خو نه کوي، او دغه یو کوي، تا د هغه پسې روان شوې، هغه به تا ته دلیل ښکاري او تا ته په حق ښکاري. دلته کې یو مانځه کې وو، نامونځ چې کاو نو هغه سړی هلته کې وګونده چې لاس کو، نو لاس یې پرېښودو، وګونده چې لاس کې بیا کته لاس په ځوړن کي، نو بیا یې راچوت کي، نو ویې تړي. نو هغه یو چې کته نه بل پسې شاته لګوډې ولاړ وي، هغه هم دا چلو کو، ما یې هم د پسې روان دی، هغه چې څه کوي هغه پسې هغه شان دی کوي، څه چل کوي اوس. هلکه دا نورو ته وګوره، دلته کې ده ته وګوره، کله چې دوه خبرې دغسې راغلې چې یو سړي بل شان وکړو. صحابو کې هم دغه خبره وه، بعضې خو صحابو خو لګوډې زورور وو پکې، دا زورور خو په هر ځای کې. یو صحابي تلاوت وکړو، سورې تور تلاوت یې وکړو، هلته کې د چې څنګه یادو نو هغه شانتي نو په هغې کې لګوډې فرق و، الفاظ یې لګوډې بل شان و د ده د هغې نه. نو چې مونځ یې ختم کړو، صادر ورته واچو، صادر نه ولې راښکوي، راښکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوس وی هغه ولې چلې وی ما چې کوم قرآن تا ما ته ویل دی بل شان وایي،
مخامخی کا معلوماتو کا کنه دې بل شان وایي زه چې وایم بل شان دی هغه دې بل شان وایي او ته وایې ته هغه چې وایې په صحیح وایې ټیک دی هغه چې وایې هغه ته هم ټیک دی بیا ورته فرمایل چې قران کریم په وو لهجو باندې نازل شوی دی وو لهجې دې لکه زموږ پښتو کې چې ګوري جو څوک یو شان ټکی وایي څوک بل شان وایي څوک بل شان وایي مطلب یې وي او څوک ولاړ وایي او څوک پروت وایي او څوک څنګه وایي څوک څنګه وایي شی یې وي دغه سي عربی کې هم دغه سي دي نو بعضې ټکي هغه مختلفې لهجو باندې ویل کېږي قراتونو باندې ویل کېږي نو معلومات کول پکار دي دا خبره صحیح جزا موږ به دغه شانتي هم کوو اگر صحیح نه نو دی به قلار شي نه لګي دا لاسونو کته کول پورته کول خبره بل خبره او چې څوک څنګه وینو چې دا دې کوي موږ ما شانتي کوو کېدې شي دا موجودین نو منهم امیون بعضې د خلکو نه امیان دي لا یعلمون الکتاب چې نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه مگر د خپل خواهش خبرې کوي نو د خپل خواهش نه بلکې سچ ورته ښه ښکارېږي او د مولیانو ورته څه ویلي نو هغې پسې روان دي نو هغې کې حق او باطل نه پېژني هغې کې صحیح او غلط نه پېژني صحیح او غلط پکې نه ګوري چې دا مولا صحیح لګیا دی او غلط لګیا دی وینهم لا یظنون دی مگر اٹکل پسې تلونکي دی یظنون ګمان پسې تلونکي دی ګمان چلونکي دی فویل للذین یکتبون الکتاب نو هلاکت ته دا کسان دپاره چې لیکي کتاب په خپل لاسونو باندې ومنهم امیون په خپله باندې څه ویلي نه دي لکیر فقیر دی نو هلته کې چې مولا ولا کم کتاب لیکلی نو کتاب څه چل کې لګا نو کتاب کې لیکلی هغه هر کتاب هغه د منلو نه هر کتاب هغه به صحیح نه ډېر چې خبرې دي سي کتابونو کې لیکلی لیکن کله به هغه دا کم چې کتون کې دی په خبره نه پوي خبره په پوه نه شي نو دی بیا په دلیل کې پیش کوي لکه قرآن کریم کې کوه چې فرعون په باره کې دغه سیدي چې هغه د ټولو نه اعلی رب ولې قرآن کې دي نو دا خبره قرآن کریم کې خدا قتل غواړي چې دا خبره کړي چا ده دا الله نه دی ویلي چې فرعون چې دی ناغه غټ رب قرآن کریم کې دا ویلي چې د فرعون ځان ته دا وی چې زه د ټول نه غټ رب یم نو دا هغه دا خبره غلطه ده نو دلته کې دی به شروع شي قرآن کې دا لیکلي یا په نورو کتابونو کې خبر لیکلي پلان کو به دې خبره کوله نو دی به شروع شي هغه خبره چې کوم هغه کوله هغه دې شروع کی هغه خبره غلطه کوله کتاب کې خدا لیکلي غلطه ده پلان کو به داسې خبره کوله نو ورپسې مخکې رستو پسې ونه ګوري خبره باندې پوه نه شي خبره ورانه کی نو هر کتاب هغه د منلو نه ده هر کتاب کې هر خبره د منلو نه ده هر کتاب کې هر خبره هغه ټیک نه ده ډېر شي غلطي خبرې پکې ډېر شي بګری کړي بعضې خبرې خو دې شي چې هغه سړی ته عقل په لحاظ سره وګوري سوچ ورته کې نو غلطه وي تا ته هم پته ولګي خبره غلطه کوي او بعضې خبرې به داسې چې هغه په ته نه پوهېږې نو هغې باره کې تپوس وکړه معلومات وکړه که نو فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیهم نو هلاکت ته دا کسان دپاره چې لیکي کتاب په خپلو لاسونو باندې ثم یقولون نو بیا وایي خلکو ته هذا من عند الله دا د الله د طرف نه دي لیشتروا به ثمنا قلیلا دې دپاره چې واخلي په دې باندې قیمت لږ فویل لهم مما کتبت ایدیهم نو هلاکت ته د دې دپاره د وجې د هغه نه چې لیکي لاسونو د دي وویل لهم او هلاکت ته د دې دپاره مما یکسبون دا وجې د هغه نه چې دوی کوم کسب کوي کسب د دي
دلته کې درې پیری وته وای ویل للذین یكتبون الكتاب نو بیا فویل لهم مما كتبت ایدیهم نو بیا ویل لهم مما یکسبون درې پیری او تبادی درې پیری وای کتاب لیکي په خپل باندې صحیح نه لیکي غلط لیکي او بیا سوی ویدای الله طرفنا هر لیکل شوی شی اب صحیح نه آی کې ډېر شي دي چې ځان لیکل شي اما یو خبره مخکې کړوت یو سره مخکې خلک بتله هندوستان ته هلته کې پاتې کېده د یو سړي سره نوکرو دې ځینه نو عمر ډېر شي او راغلی نو کلونه شي نو دې ځینه په یو سړي باندې د کلي په مشر باندې خط ولیکو خط یې ولیکو او ویلې کو پسې لیکلی پکې چې ښځه دې کونډه شوې ده او ته دغه ځای کې ناستې چېرته کور ته پکې هم راتلل پکار دی یا دې ښځه دې کونډه شي ده سړی لاړ نیک ته وې مالا چوټي راکړه ویې ولې وې ښځه مې کونډه شي ده هغه ته ښځه څنګه کونډه شي ده وی خط راغلی د کلی مشر لیکلی چې ښځه دې کونډه شي ده او ته چوټې واخله او ځان را رسوه هغه ورته وی چې ته ژوندی نو ښځه څنګه کونډه کېږي ښځه خو کونډه کېږي حاله چې ته مړ شې ته خو ژوندی هغه وی صیب خبرې مه کوئ خط راغلی لیکلی شوی دی د کلي مشر لیکلی زمنګ د کلی ملک سیب دروغ نه وای کتاب کې خط لیکل نو هغه دروغ وایسو لیکل شوی شی دی نو دا قصې هر لیکل شوی شی هغه ته صحیح نه ویل کیږي قران کریم دی هغه کې یو ټکه زور زیر څه شی فرق نه راځي هغه کې غلط نشي کېده نور دین علاوه قران کریم نه علاوه چې څومره کتابونه دي پای کې ډیر شي خبرې پکې دن راشي څوک پکې ځان ولیکي خبره وخت تیر شو زه بیا وشي ان شاء الله الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق